اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، کچری مو د پروردگار عالم طرف نه کومې شپې ورځې نازلې شوي دي یا کومې میاشتې نازلې شوي دي یا د خدای قانون کې کومې میاشتې دي، هغو میاشتو کې کچری مو سترګې وغړوو. صرف موږ سره یوه میاشته داسې دی چې هغې میاشتې باندې ډېر تاکید شوی دی چې خود پروردګار عالم صریح الفاظو کې ویلي دي چې دا د ماه میاشته دی. هغه کومه میاشته دی؟ هغه د رمضان مبارکه میاشته دی. خو که بیا موږ سترګې وغړوو، یو انسان ممکنه دی چې دغې میاشتې نه علاوه نورو میاشتو کې هم دغه اعمال په ځای باندې راوړي. خو همه که چیرې کوم یو انسان چې کوم عملونه یې دي نه علاوه نورو میاشتو کې په ځای راوړل، هغه به یو ځان ته اجر و ثواب وي. خو هغه اعمال که چیرې دغې میاشتې کې دغه ماه مبارک رمضان میاشتې کې په ځای باندې راوړو یا په ځای باندې راوړي، د دې زیات ثواب به وي. رسول پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم دا یو حدیث ذکر کوي. هغه حدیث زه غواړم چې تاسې خدمت کې ذکر کم. فرمایش د دې شون سره کوي چې که چیرې کوم یو انسان دغه ماه مبارک رمضان کې شپږو شیانو باندې اعمال وکړلو، یعنی شپږ عملونه یې په ځای باندې راوړو، د دې ثواب دوره حد پر خیال دی چې خدای نه علاوه په دغه ثواب باندې نور څوک نه پوهېږي. هغه حدیث چی شی دی؟ هغه حدیث دا دی: ان من تمسک فی شهر رمضان بست خصال غفر الله ذنوبه. کچیرې کوم یو روزادار د ماه مبارک رمضان میاشتې کې شپږو عملونه په ځای باندې راوړو، یعنی شپږ اعمال په ځای باندې راوړلو، غفر الله له ذنوبه، پروردګار عالم د دې ګناهونو چې کوي بخشش کوي. هغو اعمالنا اولین اعمال ان یحفظ دینه. پکار دی دغه انسان خپل دین محفوظ وساتي، خپل دین حفظ کړي. خب دین مقصد و مراد چه ده که مو کلی و نتیجات نه رواخلو د پروردگار عالم اصول و قوانین و ایوا مجموعه ده څنګه مشتمل ده احکام و عقاید و اخلاق باندې. دویم عمل و یصون نفسه. پکار ده دغه انسان خپل نفس محفوظ وساتي، د خپل نفس کنټرول کی وساتي، یعنی نه محرم طرف ته نظر ونه کی. هغه شی چې د خدای اصول و قوانینو مخالفت ورکی کیږي، په کار دی هغه په ځای باندې را نه وړي. چې کوم شی پروردګار عالم امر ور باندې کړی دی چې په ځای باندې راوړو، په کار دی هغه په ځای راوړي. چې کوم ته شي نه ایماني کړی دی، درویغ دی، ورپسې ذکر کوای مختلف شیون دي چې هغه ذکر شوي دي. دریم عمل ویصل رحمه. په کار دی دغه انسان صله رحم وکړي، خپلو دوستانو سره، خپلو ورونو سره، خپل کلی میلاد والا چې څومره کسان دي، په کار دی دغه انسان چې شی وکړي صله رحم وکړي. که چیرې کوم یو انسان، یعنی موږ سره حدیثو کې میلاویږي چې که چیرې کوم یو انسان صله رحم وکړلو، که هغه انسان چیرې 3 کاله عمر وي، پروردګار عالم به هغه انسان ته 10 کاله عمر ورکړي. دا یې فواید او فایدې دي. څلورم عمل چې کوم دی ولا یؤذي جاره. واندې شون سره په کور دی دغه انسان خپل همسایه هم په تکلیف نشي. مثلا که موږ سترګې وغړوو، ځینو کورو کې شور وي یا ځینو کورو کې ټي وي تیز غږوي، کیدای شي نږدې کور چې وي کور کې کیدای شي مریض ورکی وي یا بل چی شوي. خو په کور دی د هر یو لیول سره د همسایاو خیال وساتلی شي. پنځم عمل چې کوم دی ویرعى اخوانه. په کار دی دغه انسان د کوم روزدار انسان دی، که هغه حقیقي ورور دی یا دینی ورور دی، دغه مراعات وساتلی شي. په کار دی اذیت نشي، په کار دی تکلیف و ویر نه کړلی شي. شپږم وارد ویخذن لسانه. په کار دی دغه انسان په خپل ژبې باندې کنټرول ولګوي.
کچېرې کوم یو انسان په خپلې ژبې باندې کنټرول ولګولو یا سکوت اختیار کو خاموشي اختیار کړله خود دا خاموشي شپه هم د پوره چی شی د ثواب دی و ثواب لیکلی شي خو که هر کله دغه انسان خپلې ژبې ته حرکات پیر کړلو کچېرې د دغه انسان ژبې حرکات سره د دې ژبه په حقانیت او حقیقت باندې مشتمله وه یعنې حق یې ویله خو پروردګار عالم دغه انسان ته چې لیکي ثواب لیکي خو کچېرې لهو لعاب وغیره وغیره هغه شیان څه دین و اسلام کې جایز نه وو هغو باندې کچېرې د دې زبان جاري وو نو پس دغه انسان دپاره پروردګار عالم چې لیکي ګناه لیکي خو په کار د هر یو لیول سره د دغه انسان ژبه چې شی وي کنټرول کې وي اما دینه بعد اوس دغه حدیث کې یوه خبره کوي څه اما صیامو اوس روژه چې شی دی روژې په باره د څه فلا یعلم ثواب عمله الا الله دغه حدیث کې دې شان سره فرمایش کوي چې پس روژه څه کومه دی د دې ثواب څه کوم دی سوای پروردګار عالم نه بل هیڅ ته د دې ثواب پاتې نشته دی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته